بسم الله الرحمن الرحيم. باب شروط الصلاة. باب دې په بیان د شرطونو د مانځ کې. وهي ثمانية، شرطونه د مانځ اته دي. ګورې د مانځ د ادا کولو نه مخکې دا اته شرطونه دي چې دا اته واره شرایط لومبه انسان پوره کړي نو بیا به مونږ صحیح کیږي. او کدی اتو شرطونو کې یو شرط موجود نه و نو مونږ باندې کیږي. زکه په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي. یعنی که په دې اتو شرطونو کې یو شی زم نه و نو بیا مونږ نه صحیح کیږي. دا شیزونه چې دا شرایط د پاره د مانځ دي دا اته، نو دا فرض د مانځ هم دي. دې ته خارجي فرض هم ویل شي. د مانځ نه بهر چې کوم فرض دي هغه هم دي ته ویل شي. بعض علما وایي هغه فرض چې د مانځ نه بهر دي همدا اته شرایط بیانوي، او بعض علما وایي هغه شرایط چې د مانځ د پاره دي نو هغه هم د اته شرایط دي. یعنی مطلب دا دی چې الفاظ مترادف دي، بس مقصد یو دی. دا اته فرایض او شرایط د پاره د مانځ دي. کپدی اتو شرایط او فرایض کې یو شی زم پاتې شو نو بیا مونږ نه صحیح کیږي. اول نمبر شرط د پاره د مانځ او دس کول دي. او دس کول دا اول نمبر شرط دی چې د کوم انسان او دس نوی او د مونږ کوي دا مونږ نه کیږي. کلم چې یو انسان مونږ کوي نو قران عظیم شان کې رب ذوالجلال فرمایي چې دی به او دس کوي، مخ په وینځي، لاسونه به تر څنګلو وینځي، سر باندې به مسح کوي، خپې به وینځي، یعنی او دس سرندام به کوي. نو اول نمبر شرط د مانځ د پاره او دس کول دي. که یو انسان بیمار دی او دس نشي کولای نو دی به تیمم وهي، یا یو ځکه تا ته او بن نه ملاويږي د مانځ وخت دی او بن نشته دی تا نه مونږ قضا کیږي نو تیمم به وهي. خو غرض دا دی چې دا مونږ به نه قضا کې، مونږ به نه پرېږدي. او د مانځ د شرایطونو اول شرط او دس کول دي. که او بوي او دس بو کې، که او بنوي تیمم وها، یا او بشته دي خود ته بیماری او به استعمالول نشي تیمم وها او مونږ مقضا کوا. یا او بل انسان سره دی په پیسوي خرڅي نو کتا سره دومره پیسې وي چې ستا د ضرورت نه فارغ وي، زیاتی وي، نو بیا په دغه پیسو باندې ځان لدا او بوالو پاغي او دس اوکا او منځو کا. او کناغه په ګرانو پیسو باندې وب خرصول تاسو سره دومره پیسې بیا نوي نو بیا تیمم وها. تیمم څنګه وهلی شي؟ پس سره وهلی شي. نو تیمم په خالصه خوره باندې یا هغه څه چې د زمکې د جنس نوي لکه شګه شو یا کانې شو نو په دې تیمم وهلی شي. د تیمم د وهلو نه مخکې به انسان د تیمم د پاره نیت کوي. د تیمم د پاره نیت به کوي نویت ان یتیمم لرفع الحدث واستباحه الصلاه. دا نیت بزو تویخه دا به ان شاء الله سبا د ټول نه په یاد سره ورو. نویت ان یتیمم لرفع الحدث واستباحه الصلاه. باب شروط الصلاه. باب دې په بیان د شرطونو د مانځ کې. وهي ثمانيه، وهي شرطونه د مانځ ثمانيه اتدي.
د مانځه اته شرایط دي. الاول اول شرط د پاره د مانځه الوضوء بالماء المطلق. الوضوء اودس کول دي. وضوء په عربی کې اودس ته ویل شي. الوضوء اودس کول دي بالماء په ابو سره. عربی کې ابو ته ماء وي. ماء بالماء په ابو سره المطلق خالص ابو. خالص ابو سره اودس کول. اوس که په ابو کې د صابونه چولې بیا په دې ابو دس کې نه دي ته بیا موږ پښتانه مزغاوه وایو نه پدې بیا اودس نه کیږي ځکه دا خالص نشوي کنه. یا دې په ترکارې کې چولې دی وب ناغي ته بیا موږ خلک یخنی یا خوروا وایو ناغم خالص نشوي پدې بیا اودس نه کیږي. نو په خالص ابو سره به اودس کې دا اول شرط د پاره د مانځ دی. او التیمم یا بالتیمم وهي بالتراب فخور سلام عند عدم الماء په وخت نشوالي د ابو المذکور هغه ابو چې مخکې ذکر شوی یاد شوی تیمم به وهي په خالص ابو سره دا په خالص خور سره. او التیمم یا بالتیمم وهي بالتراب فخور عند عدم الماء په وخت نشوالی د ابو المذکور هغه ابو چې مخکې یاد شوی بیا به تیمم وهي. د تیمم طریقه دا ده چې اول به انسان نیت وکړي نویت ان یتیمم لرفع الحدث واستباحه الصلاه. دا نیت دیو کو لستونی به ان غاړي کپلاس دی ګوتموي یا غړې یا نور څه بنگړي وغیرہ به لري کې دا غزینا لاسونه به یو کرت د دوړ لاسونه به د اسمه کې تا خور لپاکه خور لرو بغه گزار بوال کی بیا به د ګوتی د معمولی به د فراخ وي د دوړ لاسونو دا بخپلو کې اوسنډ دوړ لاسونه به جنگوي د اړخ باندې دا غټه ګوتی سره او به جنگوي یو بل سره جنگول بیا به لاسونه په مخ باندې راکاږي ټول مخ باندې بل سونه راکاږي بیا به دوباره دویم گزار زمکه تاور کې ګوتی بم لګي فراخ وي یا د خور دیوال ته یا کانی ته یا شګي ته دویم گزار به ورک گزار مو ورکو لاسونه بیا خپل کې وسنډي دواړه نو دا ګس لاس براوالي د خلاص د دې ګوتو لاندې به د ګس لاس دا ګوتی کیدی دا درې ګوتی او دا نیم تله به ورلاندې کیدی او دا کټه ګوتو او مسواکه ګوتا او دا نیم تله دا به بچ ساتي. نو دا به داسې دی لاس لاندې دا سره راکاږي بیا په دې څنګهلی پوری وراشي نو بیا به د لاس تو کی بیا به دا کټه ګوتا او دا مسواکه ګوتا او دا نیم تله چې کم دی د لاس په دې دویم طرف باندې کیدی په مزه مزه وخت راځي نو بیا په دې کټه او مسواکه ګوتا باندې ګوتی وباسي. دا طریقه مزه باج توخم تاسو ته بیا وخی په دې طریقه باندې به تیمم کې دواړه لاسونه په خور باندې کړ کې وبس مخ لاسونه په خورو کې ګندګي په مخ باندې به راکاږي بیا بل لاسونه خورو کې ګندګي په دواړو لاسونو باندې به راکاږي دغه د تیمم طریقه وا. ناول به اودس کوي که اودس د پاره وبنوي یا وی خو انسان بیمار دی نو بیا تیمم به وای دیږي پورې بس. باب شروط الصلاه باب دې په بیان د شرطونو د مانځ کې وهي ثمانيه شرطنا د پاره د منځ اتدي. الاول اول شرط الوضوء ودس کول دي بالماء المطلق فخالص ابو باندې او التيمم یا تیمم وهلی بالتراب فخور سرا عند عدم الماء المذكور فوقد ابو فوقد نشوال د ابو ذکر شو کی چې کله اوبه دغه اوبه چې مخکې ذکر شو چې خالص اوبه دي که دغه اوبه نه ملاوي دي نو بیا تیمم وها. باب شروط الصلات باب دې په بیان د شرطونو د مانځ کې وهي ثمانيه شرطونه د پاره د مانځ ات دي. الاول اول شرط
الوضوء او دس کول دی بالماء المطلق په خالص او ابو سرا او التيمم یا تیمم وهلی بالتراب په خور سرا عند عدم الماء په وخت نشوالی د ابو المذکور هغه ابو چې مخکې یاد شوی چې خالص ابو وي بس دې دې پوره